Hello dear students, welcome back. Dear students, the video की अपन डिस्कस करूँ thermoregulation. Dear students, already move osmoregulation و excretion discuss करे दे. لدريام تكون type ده homeostasis वाला मगा दे thermoregulation. Dear students, thermoregulation چته ویل شي؟ thermoregulation مطلب دا دی د students کوم living organisms تی مغا خپل internal کوم body temperature دی مغا maintain ستی constant ستی دي ته ویل شي thermoregulation. The maintenance of body temperature by living organism is termed as thermoregulation. کوم سا living organisms تی مغا خپل body temperature maintain ستی دی process ته ویل شي thermoregulation. اوس ډیر سټوډنټس کا thermoregulation وکسو امپورټنس دا ویلي ضروری دی نو کوم وکسو ډیر سټوډنټس ایمو جسم کې څوره ارګنز دي او څوره کیمیکل ریاکشنز دي چې مغا د ایمو جسم کې کیږي هغه د لپاره یو خاص سپیسیفیک ټمپریچر ضرورت دی چې هغه سپیسیفیک ټمپریچر ته منمر کوو اپټیمم ټمپریچر صحیح ده نو څوره لیوینګ ارګانیزمز دي د سټوډنټس هغه جسم کې چې کوم د کیمیکل ریاکشن کیږي یا هغه کوم ارګن فنکشن دی هغه د لپاره کوم خاص ټمپریچر ضرورت دی هغه ته منمر کا اپټیمم ټمپریچر اوس کدي ټمپریچر نه ټمپریچر کمیږي یا زیاتیږي نیمو جسم کې کوم کیمیکل ریاکشنز دي هغه نه اثر کیږي او څوره مو ارګنز دي هغه نه اثر کیږي صحیح ده نه ځکه thermoregulation کوم ډیر ضروری دی Variations in temperature causes disturbance in various functions and metabolic reactions. उसका दी temperature की change रहो variations रहो the optimum temperature ना temperature चे शो काम शो या चे शो ज़्यादा शो अदवो सुरात के डियर स्टूडेंट्स मगा चे कई disturbance पैदा कई मुख्तलिफ इमू functions की वो मुख्तलिफ सुरा metabolic reactions थी वो की चे कई disturbance पैदा करी for example संगे affect the rate of enzymes اوس د سټوډنټس کوم دغه انزایمز دي صحیح ده د دسی پروتین دی نچر کې چې دوی ته یو خاص سپیسیفیک ټمپریچر ضرورت دی اغه نه بعد چې کوي کوم کیمیکل ریاکشن دی مغه سپیډ اپ کوي چې کوي کیمیکل ریاکشن سپیډ اپ کوي اوس کداغه اپټیمم ټمپریچر وی انزایم خو کور کوي که د اپټیمم ټمپریچر نه ټمپریچر کم شو زیات شو انزایم کوم دی مغه چې کی بیا خپل کار خطر کې سره نشي کوي چونکه پروتین دی د تک ایکستریم ټمپریچر مویر کو د سټوډنټس د ډینچر کیدای شي دین لو چې کی افیکٹ د هیلث اند گروث اف انیملز کوم انیملز هیلث او کوم گروث هغه نه چې کوي اثر چي افیکٹ د ریټ او موومنت اف ایټمز اند مالیکولز اوس موومنت کوم د سټوډنټس اټم او مالیکول لا مغه افیکٹ کوي اوس کا ټمپریچر د مغه مرور انکریز کوو صحیح ده نو کوم اټمز دی او مالیکولز دی هغه موومنت چې انکریز کیږي اوس کا هر نه زیات کو ټمپریچر د موومنت زیږي چې دیوا جنا مختلف ډیسټربنس دی مغه پیدا کیږي بل چې افیکٹ د جیوغرافیکل ډیسټریبیوشن اف انیملز اند پلانټس بل چې افیکٹ کوي کوم انیملز دی او پلانټس هغه ولا ډیسټریبیوشن تقسیم کوم ځکه جیوغرافیکل مطلب ایمو کوم ارت اغه نه د کوم ارګانیزمز دي چاهه مغه پلانټس وی انیملز وی چې ډیسټریبیوټ شوی دي مغه چې کوي افیکٹ کوي که فور ایگزامپل یو ځکه ګرمه زیاته ده بل ځکه ټمپریچر چې ده موډریټ ده نو ډیر سټوډنټس کوم ځکه بل لایف زیات وي نه غځي کې چې موډریټ ټمپریچر وي نه ځکه د کوم سا thermoregulation ده د چې کوي جیوغرافیکل ډیسټریبیوشن کوم د مغه چې کوي شي افیکٹ کوي شي دین لو د سټوډنټس کپنځام وکسو एग्जांपल کې ډیو ټو هایپرثرمیا ټمپریچر کوم د حد نه زیات شي if heat stress has been severe کس کوم سا heat stress ده مغه سیویر شي شدید شي زیات شي اور prolonged یا مغه چې شي prolonged شي صحیح ده یو کدی سی فور ایگزامپل هیټ کوم د مغه زیات شو 2 سکندو پر یو د سی 2 غنټو پر 24 پر زیات شي هغه وجه نه چې کیږي اټ می الټر ارګن فنکشنز او کوم ارګن دی د سټوډنټس هغه کوم فنکشن دی مغه چې کوي الټر کوي چینج کوي and even kill the animals او کوم animals تی مغه چې کوي شي کل کوي شي چې high temperature څه شو هغه چې کوي شي مو کوم ارګنز تی مغه کوم فنکشن دی مغه چینج کوي شي او دین لوا کداغه prolong شي یا زیات سیویر شي او کوم انیمل دی مغه چې کوي شي کل کوي شي نو د سټوډنټس وز بخیو کلاسیفیکیشن on the basis of the students چې بیس باندې
خیوبو according to body temperature session body temperature based on the animals are divided into two groups. animals مو دوو ګروپو کې تقسیم کړي دي. یو ګروپ ته ډیر سټوډنټس نمایر کوو 5 کیلو تمس، بل ته نمایر کوو ډیر سټوډنټس هومیو تمس. ډیر سټوډنټس 5 کیلو تمس کوم ارګانیزمز دي؟ ډیر سټوډنټس هغه ارګانیزم چې هغه خپل باډي ټمپریچر مینټین نشي ساتلی، cannot maintain their body temperature and it can be changed according to the surrounding. वो چې کوي surroundings چې کوي ځون چینج کوي، څه شو مطلب ځون چې کوي ایڈجسٹ کوي. که فور ایگزامپل کوم خبره کو ریپټایلز ولا که اوس تیز میر وي مغه چې کوي او کوم وټه وټه تانی وي څه شو یو کوم غر کې کوم دي خمسي کړي هغه کې پټيږي نو سری طرفه ځون وای نو مغه ارګانیزم چې کوي مغه چونکه انټرنل باډي کوم دې مغه ایڈجسٹ نشي کوي منټین نشي ستای نو مغه چې کوي سراوندینګ انوایرنمنت چې کوي ځون چینج کوي. دا شي کې ارګانیزم ستویل شي پای کیلو تمس یا ډیسټرنټ ستویل شي کول بلډډ انیملز. एग्जाम्पल ډیر ضروری دي کې راځي ډیسټرنټس انورټیبریټس فش ریپټایلز امفیبیانس د سی ارګانیزمز دي چې هغه خپل باډي ټمپریچر مینټین نشي ساتای او مغه چې کوي سراوندینګ انوایرنمنټس چې کیږي چینج کیږي. دویم د هومیوتمس دوز ارګانیزمز which maintain their body temperature in constant. د سی ارګانیزمز مغه چې کوي خپل کوم باډي ټمپریچر دی مغه مینټین ساتي کانسټنټ ساتي. که زه خبره وکړم د سټوډنټس مو کوم باډي ټمپریچر مغه سره دی 37 ډیګري سنټیګریډ، که فور ایگزامپل بهار -10 ډیګري سنټیګریډ دی، یا فور ایگزامپل بهار سره دی 45 ډیګري سنټیګریډ دی. دی ادوو حالاتو کې د سټوډنټس مو کوم باډي ټمپریچر مغه بچي مینټین وي نو دا شي کې ارګانیزمز ته د سټوډنټس ویل شي هومیوتمس چې مغه چې کوي خپل باډي ټمپریچر مینټین ساتي and cannot change with the surrounding change temperature. وکم بهار ټمپریچر دی هغه کله چینج روشیا کنه د ارګانیزمز کوم دی مغه بهار انوایرنمنت سره ځون چینج نه کوي. دا شکه ارګانیزمز ته د سټوډنټس ویل شي warm blooded animals. How do students اوس به هیوس animals gain heat from two sources. اوس animals کوم دی مغه دو سورسز نه چې کوي heat gain کوي. اولا باندې دا د سټوډنټس مغه کوم خوراک خوري هغه کیمیکل ریاکشن وشي صحیح دی مطلب کوم سا میټابولیزم د مغه وشي نو میټابولیزم اجنه هغه کی کوم هیټ جنریټ کیږي یو خدا دی. The chemical reaction of ingested nutrients کوم خوراک دی خړل هغه کیمیکل ریاکشن وشي مطلب میټابولیزم وشي دی میټابولیزم اجنه کوم هیټ جنریټ کیږي یو خدا هیټ شو دي نه چې کوي لیوینګ ارګانیزمز کوم دی انیملز مغه هیټ خلی. اوس کدویم خبر کو د سټوډنټس مغه د ایکسټرنل انوایرنمنت نه خلی څنګه چې مثلا ریډینټ انرژي کومه د سن انرژي راځي نو د سټوډنټس دوه سورسز نه انیملز هیټ خلی یو میټابولیزم نه یو سن نه. اوس دی بیس باندې کلاسیفیکیشن وکړو کلاسیفیکیشن اف انیملز on the basis of heat production. heat production بیس باندې بچ کوو کلاسیفیکیشن کوو د سټوډنټس دی مثلا دوه ټایپس دي. یو ته منماویر کوو د سټوډنټس اکټوتمس دویم ته منماویر کوو انډوتمس. د سټوډنټس د سي ارګانیزمز چې هغه جسم کې میټابولیزم درو تیز نه وي چې هغه درو هیټ جنریټ کی چې خپل ځان سره مینټین وساتي نو دا شي کې ارګانیزم ته د سټوډنټس ویل شي اکټوتمس چې هغه چون ډیپند کوي ایکسټرنل انوایرنمنت ډیپند کوي هیټ د پره نو دوز انیملز which rely مطلب ډیپند کوي on heat derived from the environment rather than metabolic heat to raise their body temperature. کدی غوړي body temperature کی زیات کی سے شو مینټین کی نو د شي کوي ایکسټرنل انوایرنمنت چې کوي هیټ رخلی او دوی چې کوم د میټابولیک هیټ نه ډیپند نه کوي. دا شي کې ارګانیزمز ته ویل شي د سټوډنټس اکټوتمس. او دویم تر به کرو شمغه د انډوتمس د سي ارګانیزمز مغه چې کوي which are relatively independent of external sources of heat چې مغه بهر لکم هیټ نه غني ډیپند نه کوي بلکې چون ډیپند کوي د سټوډنټس هغه جسم کې کوم میټابولیک ریټ ته مغه درو هاي وي چې مغه انف انرژي پیدا کوي شي چاهه بهار ګرمي وي سړوي مغه خپل باډي ټمپریچر کوم دی چې کوي کوم میټابولیک اکټیویټیز د مغه کوي او خپل هیټس کوم مغه جنریټ کوي شي and
rely on high metabolic rate to generate heat which is conserved. صحیح ده که students خبر کو human چه ده endotherms دي مغه بهار external environment نه چه کوي ډیپند نه کوي بلکې مغه کوم میټابولیک ریاکشنز دي مغه دره هاي دي چې دره انف انرژي کوم ده یا انف هیټس کوم ده مغه پیدا کواشي چې مغه چه کوي بیا کنزرو یا کوي سٹور یا کوي صحیح شو ها دین علاوه کوکسو change their body temperature with the surrounding temperature نو کوم اکټوتمز دي څه شو دوی چې کوي surrounding temperature څه کوي ځون چینج کوي ایڈجسٹ کوي دین علاوه کوکسو اندوتمز do not change their body temperature with the surrounding temperature نو دوی surrounding temperature سره د students خپل body temperature څخه کوم مغه چینج نه کوي کوم یو بهار کا فور ایگزامپل -10 ده نو مو جسم کې -10 نه وي بلکې مو چې کو هیټ میټابولیک ریاکشن تیزیږي مغه چې کوي هیټ جنریټ کوي نه چې کوي کوم بوډي ټمپریچر نه مغه مینټین ساتي اوس د سټوډنټس دا کوم ارګانیزمز دي دوی میټابولیک کوم هیټ ته هغه نه ډیپند ویل نه کوي ځکه نه کوي چې هغه کې د میټابولیک کوم ریاکشنز دي مغه د سلو کیږي ویلې چې دوی کې انډوکراین سیستم کوم دی مغه نشته هارمونز وغیرہ د سټوډنټس زیات وکي ډیولپ نه دي چې مغه چې کې کوم میټابولیک ریاکشن د مغه سپیډ اپ کی صحیح ده مختبه خیو د هورمونز چې مغه چې کوي شارټ ټرم او لانګ ټرم لپاره چې کوي کوم میټابولیک ریاکشن د مغه چې کوي سپیډ اپ کوي نه هیټ جوړیږي دغه دا وکسو د سټوډنټس د کې انډوکراین سیستم چې کوم مغه چې دی ویل ډیولپ چې مغه چې کوي میټابولیک ریاکشنز کوم مغه سپیډ اپ کوي ماډل او کوم مغه ریاکشن دی مغه چې کیږي خطر کې سره کیږي او انف کوم هیټ ته مغه چې کیږي جنریټ کیږي not capable to generate enough heat during metabolism نو دوی کې کوم میټابولیزم کیږي نه غدره هیټ جنریټ نه کوي چې دوی گزاراو سو شي نه ځکه مغه چې کوي بیا ایکسټرنل انوایرنمنت چې کوي ډیپند کوي د شکی ارګانیزمز ته موږ ماویر کوو اکټوتمز دویم کوکسو جنریټ sufficient heat from metabolism دوی میټابولیزم چونکی تیز وي endocrine systems کو مغه ویل ډیولپي نو دوی انف هیټ چې کوي جنریټ کوي میټابولیزم نه ځکه دوی بیا بهر ایکسټرنل انوایرنمنت ډیپند نه کوي سي شو ډیپند اون ایکسټرنل هیټ د کوم د اکټوتمز د چې کوي ایکسټرنل کوم انوایرنمنت دغه نه ډیپند کوي او کوم دغه اندوتمز دي د سټوډنټس د کوم دی cannot depend on external temperature اوس एग्जांपल کوم دي د سټوډنټس مغه ډیر ضروری دي کم از کم تاسو ته एग्जांपल پاتوي اوس که خبره کوو اکټوتمز نو انورټیبریټس چې دي اکټوتمز دي فش چې دي اکټوتمز دي امفیبیس چې دي اکټوتمز دي او ریپټایلز کوم دي مغه چې دي اکټوتمز دي د دې سټوډنټس کو خبره کوو اندوتمز ولا د دې کې एग्जांपल کې اول نمبر چې د گریټ وایټ شارک فلایینګ انسیکټس کوم انسیکټس مغه کې ورزي برډز څه شو د چې دي اندوتمز دي پولر بیر د سټوډنټس دي نو هیومن او کوم څه انیملز دي دا ټول چې دي اندوتمز دي مطلب دوی بهار هیټ نه ډیپند نه کوي او چې ډیپند کوي انټرنل کوم میټابولیزم اجنه هیټ جوړیږي هغه نه ډیپند کوي دا کوم دي د ایکسټرنل انوایرنمنت ډیپند کوي او کوم میټابولیک هیټ ته هغه نه ډیپند نه کوي ویل سمغه کم هیټ جنریټ کیږي